څه حیران کن خبره ده. نبی علیہ السلام مبارک په زمانه کې با بوډاګانو جهاد نشو کړای. جهاد خو ډیر زیات فضیلت دی. نبی علیہ السلام فرمای یو ورځ چا پکې چوکیداری وکړه کنه، چوکیداری جهاد میدان لنه تله اسی چوکیدارو. حضور مبارک فرمای دنیا او څه چې په دنیا کې دي دغه یو ورځ د جهاد چوکیداری دنیا ما فیها نه بهتر ده. ډیر ثواب دی په جهاد کې، ډیر ثواب دی. په هغه زمانه کې به بوډاګانو هغوی به جهاد نشو کړی، زنانا د هغوی به جهاد نبی علیہ السلام مبارک به زنانه نه پرېښودې جهاد ته، بوډاګان به هم نه پرېښوده، او ځوانان بیماران چې کوم به بیمارو ضعیفو هغه به هم نه پرېښوده. نو دغه درې قسمه صحابه او صحابیاتو نبی علیہ السلام مبارک لرال ورته فرمایي قربان یا رسول الله مبارک په جهاد کې خو ډېر زیات فضیلت دی، مونږ خو جهاد فضیلت نه بیا محروم شو. بوډا انسان نشي تلای، ځوان بیمار انسان نشي تلای، زنانه نشي تلای. یا رسول الله مبارک جهاد خو ډېر فضیلت دی. حضور مبارک ورته فرمایي چې تاسو درې قسمه خلکو ته داسې عمل خایمه چې رب متعال به تاسو له په هغې باندې د جهاد فی سبیل الله ثواب درکوي. ستاسو خبره ثواب سره ده ګن، ستاسو ثواب غم الله او د هغې رسول کړی دی. او دا حدیث امام نسائی په نسائی کې او امام بخاری په بخاری کې په دواړو کې دا حدیث مبارک شته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیا دا حدیث فرمایل سی فرمایل جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمره. نبی علیہ السلام فرمای جهاد د بوډا سړي، جهاد د ضعیف انسان، جهاد د خزي چې بوډا ضعیف خزي ته په هغې باندې جهاد ثواب ملو شي. حضور مبارک فرمای دوی دپاره جهاد الحج والعمره، دوی د حج کوي، دوی د عمره کوي. رب متعال به دغه درې قسمه خلکو زما په امت کې د حج او د عمرې په وجه باندې به جهاد ثواب الله تعالی ورکړي. بس دا حج د دوی جهاد دی، دا عمره د دوی جهاد دی. عائشه مبارکه څه فرمایي چې زم زنانه ومه، خو چې کله ما دا خبره رسول کریم آقا علیه صلات وسلام مبارک نه واورېده فلا اضع الحج ما بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلی الله علیه وسلم. عائشہ مبارکه فرمایي چې کله ما دا خبره حضور مبارک نه واورېده چې زموږ دپاره حج هغه د جهاد ثواب دی، هغې نه پس ما په ټول عمر باندې په کال باندې نه ما حج پرېښودی دی نه ما عمره پرېښودی دی. زه هر کال حج له تللی یم. په 58 هجرۍ کې عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارکه وفات شوې ده او حضور مبارک په 11 هجرۍ کې مبارک وفات دی. ډیره مبارکه ژوندی وه، 43-42 سال ژوندی وه. دا مبارکه فرمایي چې د هغې نه پس چې حضور مبارک دا خبره مې واورېده چې حج دومره بهتر شی دی چې رب متعال فرمایي لږه جهاد چې وکړې د هغې نه پس ما په خپل عمر کې بیا حج نه دی پرېښودی. نو دې وجې نه دا ایام دي چا به داخلي کړي دي، الہ العالمین دې تر قبول کا. خالص ګوره یاد ساتئ د خدای د رضا لپاره د عمل کوئ. التم چې څه کوئ نن سبا دا مطاف او دا حرمین خلکو په ویډیانو او په تصویرو باندې ډېر یې داسې ګډ وډ کړي دي. هلکه که زه مونځ ته ولاړ یم هم ویډیو شروع ده او که طواف ته یم هم ویډیو شروع ده، که فلان او فلان. په دې شي کې هم که داسې څو کسان دلته ماته ناست دي، ډېر احتیاط کوئ په دې شي کې. دا کار او دا معامله مونږ چا سره ده؟ مونږ رب متعال سره ده. او هغه زمونږ هر ټایم شپې هم ویني او بلکې زمونږ ستاسو زړو پته هم ورته ده چې دومره تاوان وکړئ او په هغې کې خدای د مکه ستاسو نیت بل طرف باندې دا ډېره نامناسب خبره ده. خدای پاک د ټولو حجیانو حج قبول کا.